د درې قسم کسانو نه به کله هم مشوره نه اخلي. حدیث مبارک کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د درې قسم کسانو نه مشورې نه منع فرمایلی ده. په هغې کې د ټولو نه اول نمبر بزدل انسان دی چې کوم سړی بزدل وي یرندک وي د هغه نه به کله هم مشوره نه اخلي، ځکه چې هغه په خپله بزدل دی یرندک دی نو هغه تا کله هم د دلیرۍ مشوره نشي درکولی. هر وخت کې د هغه نه مشوره اخلي نو هغه به تا ځان سره شاته راولي او مخکې کېدو ته به دې نه پرېږدي، ځکه چې هغه په خپله بزدل دی. او دویم نمبر د بخیل او د شوم انسان نه به هم مشوره نه اخلي، ځکه چې هغه په خپله شوم دی، بخیل دی، زړه یې وړوکی دی، نو د هغه دماغ کله هم وسیع نشي کېدلی، نو د هغه نه به هم مشوره نه اخلي. او دریم نمبر حریص انسان دی چې کوم حرصناک وي، حرص کوي، د هغه انسان نه مشوره نه اخلي، ځکه چې هغه ته کله هم وړاندې کېدو ته نه پرېږدي. هغه به ګوري چې هغه یا تا ځان سره برابر وساتي او یا د ځان نه ښکته، د هغې د وجې به د حریص او د حرص والا انسان نه هم